بړای برته نشي او منډي به یې باندې دغه چل وسره زمونږ د هغه غل نواز شریف نه و د هغه په وخت کې دونه نه و ګران چې لکه څونه چې دې غل په وخت کې ګران شو. د سوادنیو.com ګرانو کتونکو زه یم سمیع الله سمیع او تاسو ګورئ سوادنیو.com. ګرانو کتونکو تاسو ته به پته وي چې بلکې په ټول پاکستان کې نن د پټرولیم چې کوم قیمت دی په هغې کې اضافه راغلې وه. تېر چې کوم د پټرول قیمت و هغه 115.60 پیسې و او اوس چې کوم قیمت دی هغه 120.80 پیسې دی. یقینا چې نوې اضافه چې پکې راغلې ده هغه 5 روپۍ 15 پیسې راغلې ده. د دې ځای منګوره کې موجود یو شیل پمپ کې د دې ځای چې کوم خلک دی کوم ډرایوران دي څوک راځي دلته کې تیل اچي د هغوی نه به د دې پټرول قیمت په حواله سره بلکې د دې چې کوم قیمت چې واقع دی په حواله سره به دې پوښتنې لرو. زموږ سره اوسئ. پټرول خو به نه پوهېږو په دې حساب باندې د ګاډۍ دا به هم ډکوو په 5,500 روپۍ باندې اوس په 8,500 روپۍ هم نه ډکېږي. دا ټوټل دی اوس مونږ خو دې له راویستي یو چې د خپل ګاډي خرڅ کړو ټیک ته ځکه چې نه پاکستان نغېږي او جوړې وران کړو نه جوړې د هغې ورسره د دغه اوس نشته نو زمونږ دا وینه رالي په هغې کې اچوي خبره به ختم شي. د دوی دا سیس دې راولي چې دا ګاډي او دا سیسونه خلک نه ساتي خبره ختم شي. مونږ خو دا اورېدلي وو چې په پاکستان کې تیل نه ووتل ټیک شو اوس په چې دی تیل ارزان شي په انټرنیشنل مارکیټ کې په ټول دنیا کې چې تیل ارزانېږي او مونږ نه یو پوه چې هر زم په ملک کې ورځ په ورځ باندې هغه سیس چې دی هغه ډبل کېږي ټریپل کېږي. بله خبره دا راځي وایي چې یاره کرپشن کېږي فلانه کېږي ډینګې کېږي. دا ګورمنټ چې راغی خو کرپشن نه کېږي که نه بقول دی لکه کرپشن ونه شو نو لکه عام خلکو ته څه سهولت میلاو شو عام سړي ته څه ریلیف میلاو شو الټا هیډیک میټیریل ګران ټیکهداري سیسټم بند خلک دی جاړي یو کنټراکټر چې دی هغه 100-150 لیبر چې دی هغه د ځان سره سروایول کوي نه خلک په دې ځای باندې وردېدو میټیریل ګران شو حکومت په ځای ولاړ دی هغه طرف ته چې کم دیو دغه کوي د هغه طرف ته پام نشته. د پټرولو په باره کې خو ډېر زیات زموږ خو دا مطلب و چې عمران خان به وزیر اعظم شو او هغه به نور هم زموږ سره ګزاره وکړي هر څه به ښه شي خو نه پوهېږو چې هغه کله 3 میاشتې ټایم ورکوو کله 1 کال ټایم ورکوو کله 2 کاله شو او د هغه د معاهدې نه ختمېږي که نه نو موږ د هغه نه ډېر زیات ګیلهمن یو چې دا تاسو عمران خان چې کومې وعدې کړې دي نو هغه موږ یو وعده مو ونه لیده هر شی ښه وختو هر شی ښه ګران شو. نو اوس د دې پټرول ستاسو د مخې دغه د 120 ته وختل او 10 روپۍ پټرول ګران شي د هغې نه پس 1 روپۍ ارزان شي په اخبار کې اختیار راشي یو څه بل څه وایي چې 1 روپۍ پټرول ارزان شو نو ډېر زیاتی دی وروره زموږ سره دا موږ عمران خان له هوټ ورکو تبدیلي به راځي نو تبدیلي داسې راغله چې هغه خلک یې د کمرونو وتمبول او که داسې حالات وي نو آینده لپاره به انشاءالله چې بیټ بیا را نه شي. دې په واره کې شوی غرور خلک یې غرق کړو په خدای دې یقین ته تباهي ده چې یو حکومت هم چېرته نه و لکه رادا چې دی تباهي ده تباه دا خو ظلم نه ظلم دا خو په هره میاشت کې 15 روپۍ 10 روپۍ خېږي په هره میاشت کې دا به تر کوم حد لږ دا غریب خلک به څه کوي ها یو بل مډاکي به کوي لوټ بار به کوي دا سوزه کې دا دغه والا به څه کوي خو زه خو چار کېږي زه خو دا غریب نه دغه والی دا ټیکسي والا غریبانان شو او داسې دا لوکل دانې دا شکو والا شو غریبانانو موټر سایکل والا دا غریبانان دیاړۍ له پیزیرو را به څه کوي دغه شو بل دا سورلۍ چوړو راوړي دغه به څه کوي غریبانان به کم حد لږي وایي بس کوي د خدای ظالمانو بس کوي نور وایه دا ټول ظلم مه کوئ وایه بس کوي بړی برته نشي او منډي به یې باندې دغه چل وسره وکړو. خو لکه اوس خلکو ووټ چې ورکړی یا ما ورکړی بل ور دې لپاره ورکړی چې یاره څه بهتري به راشي نو هغه حالات داسې ښکاري چې بهتري الټه خلک په نقصان کې دی نو که دا حلي نو ډېر زر به دا حکومت چې کوم دی دا به ډیفیم شي د خلکو د نظرونه به وغورځي ځکه چې خلک خو دې ته نه ګوري که نه چې څه کوم هغه د ورځې روزي د هغه د ورځې 500 روپۍ دیاړي ده 15 بچي دي د هغو خوراک دی د سکول خرچه ده پې د کور کرایه ده پې او چې پې دلته کې هر میاشت کې 15 روپۍ پټرول او دغه کې د پټرول سره خو بیا هر څه نور سیوا کېږي کنټرول خو پې نشته نو خلک یې ډېر زیات د حکومت نه ورو ورو د خلکو په شا کېږي تر وروسته او دغه شان زما هم رایه ده
مطلب دا لکه چې بهتري نه راځي نو ملک خو زموږ ملک دی خو خلکو ته نقصان ډېر زیات دی. زموږ د غریب سړي د وس نه خبره ووته ځکه زموږ د غریب سړي نه وس نه دا خبره ووته لاول پټرول په 67 روپۍ وس شو په 120 روپۍ باندې ما به د 50 روپۍ واچول نه زه په کور ته 3 پیرې تلم راتلم وس په 120 روپۍ باندې زه زموږ د وس نه خبره ووته جي نشو کولی سه عوام سره ظلم دی حکومت دی دا فیصله واپس والی خو شو او پټرول چې دی نو دا مخکې به موږ په 100 روپو پټرول اچول اوس د 100 روپو څوک نه ورکوي موږ غریبان یو دیاړي کوو مزدوري کوو پوه شوې زمونږ دغه د غریبوالي موټر سایکل دی په هغې باندې ځو او خرچه زمونږ نه پوره کېږي حکومت ته دا اپیل دی چې پټرول دی دغه کړي ارزان کړي زمونږ د هغه غل نواز شریف نه و د هغه په وخت کې دونه نه و ګران چې لکه څونه چې دې غل په وخت کې ګران شو په یو حکومت کې دونه ډیزل نه دي ګران شي لکه څونه چې د عمران خان په حکومت کې دونه ګران شي ګیله خو دغه لرو چې مله چې کپړې رانه وویستې نورو سره یې چلو کوو ټول زور چې څومره مهنګایي ده څومره زور راځي عوامو له راځي او څومره چې هم مطلب تکالیف راغلي دي 2009 کې دهشتګردۍ 2010 کې سیلاب مختلف قسم څومره هم لکه حادثات راځي حالات راځي په عوام باندې راځي اوس موجوده کوم مهنګایي چې ده د هغې ټول زور غریب عوام له راځي مطلب که منیسټر د ایم ان ای د ایم پی ای د هغه د پټرول د ګرانېدو نه د ارزانېدو نه هغه ته مطلب هېڅ دغه ورته نشته هېڅ مسله ورته نشته یا مالداره سرمایهداره خلک دي که چېرته کې مطلب ګراني راځي زما لپاره راځي ستا لپاره راځي هم عام عوامو لپاره راځي. جی بالکل د سوادنیوز.com ګرانو کتونکو کم د پټرولو په قیمت کې اضافه شوې وه د دغه اضافې په حواله سره موږ دلته کې د خلکو نه پوښتنې وکړې یقین لرم چې پروګرام به ستاسو خوښ شي تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه سمیع الله اجازت ورکوي د الله په امان.